مسمدان د کفایت شاه د قطر په باره کې داسې خبرې وکړلې چې په خپله باندې مسره په ژړا باندې شو او ډېر سخت افسوس وکړ. ویې ویلې چې تر اوسه پورې یو چینل والا هم د ده د مرګ په باره کې څه خبرې اترې ونه کړې او نه یې د ده د جنازې اعلان وکړ. باید چې د داسې سرکاري چینل نه موږ بایکاټ وکړو. راځئ مینهواله نورو څه ویلې دي ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینو تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسره د ټاله نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. احمد علي اروپي مس مردان چې د مردان خپله اوسېدونکی دی او خواجه ساره دی ډانسونه کوي خو هغه هم په زړه کې دومره ترس او دومره یاره پیدا شوله چې راشي دا خو زموږ غوندې دا هم زموږ غوندې یو ګانو ور دی یو سندرغاړی باید چې د ده په هره باندې هم موږ یو څو خبرې اترې وکړو او د ده په هره باندې غږ اوچت کړو چې یعنې داسې ظلمونه ولې کېږي او داسې بېګناه ولې خلکه قتل کېږي. خو عزتمنو ووایي چې مس مردان ویلي ده چې کفایت شاه یو ښه کس و خو غږ به یې لرلو او ډېر مشهور او ډېر خوش طبیعته انسان و. خو ده سره د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمانځه تللی د کور نه جوړو ته واپس چې راتللو نو دوه کسان په موټرسایکل باندې سواره و چا ډېر سخت بېدردۍ سره قتل. عزتمن ده بیا د شپې جنازه وه. د شپې په جنازه کې د ده په لکونو کسانو او ټوله جنازې خلکو جړل چې یعنې دا ولې د سره غټ ظلم شوی دا اخر د سره اخر چا داسې کار و. تر اوسه پورې خپلې کورنۍ لا دا دعوه لا نه ده کړې ده چې کفایت شاه چا قتل کړی دی. الله تعالی دې د ده کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. مینهوالو مس مردان هم همدغه شانتې وینا کړې ده او ویلي دي چې الله تعالی دې د ده کورنۍ ته د زړه صبر کړي او د دوا اپیل وکړي چې الله تعالی دې ولې اوس نه هغه جن ښه کړي. مینهوالو زموږ د سره تر نن زه خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در